کچیرته د چا سره محبت د حسن او د جمال د وجه نه وي نو بیا په کائنات کې په ټولو نه زیات حسن پیغمبر علیه السلام په ذات کې موجود. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم احسن الناس. صحیح بخاری کې دا روایت موجود ده. وای پیغمبر علیه السلام د په ټولو انسانانو نه حسینو. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ اشعار په صورت کې د نبی علیه السلام حسن بیانوي. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. دا حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا چې د پیغمبر علیه السلام حسن د هغه جمال د اشعار په صورت کې بیان کړی ده. په مصر کې د حضرت یوسف علیه السلام حسن مشهور و. د مصر ښځو به چې کله یوسف علیه السلام ولدی وای حاش لله ما هذا بشر. دا خو انسان نشي کېدلی، دا خو یو فرشته ده. زلیخې ورس خپل ملګری سره کېنولې او د دې په لاسو کې چاړې ورکړلې، مڼې ورکړلې. بیا یوسف علیه السلام پې راویست او چې څرنګه یوسف علیه السلام ولدی او د مڼې کټ کولې، د مڼو په ځای باندې د یوسف علیه السلام د حسن نه دومره متاثر شولې چې د مڼو په ځای باندې خپل ګوتې کټ کړلې. دا د حضرت یوسف علیه السلام حسن و. بیا د دې باوجود د موږ د پیغمبر حسن ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي لواحی زلیخا لو رأینا جبینه. وای که د زلیخې ملګریو د ما د محبوب د ما د پیغمبر مخ وویني لاثرنا بالقطع القلوب على اليد. وای هغه به د ګوتو په ځای باندې د خپل سینه کټ کړي، د ګوتو په ځای باندې به خپل جګر کټ کړي، د ګوتو په ځای باندې به خپل زړه کټ کړي. نو د ما د پیغمبر حسن دا کمال ده. د ما د پیغمبر حسن دا په ټولو دنیا کې په دنه حسین بل نه و. د ما د پیغمبر حسن د اول نه و، د ابتدا نه و. د ما د پیغمبر حسن تر اخره پورې به وي، تر ابده پورې به وي. نو په پیغمبر علیه السلام نه حسین په دنیا کې بل حسین نه پیدا شوی ده او نه به پیدا کیږي.